بسم الله الرحمن الرحیم. د لیبر نیوز ډیرو ګرانو کتونکو ستاسو کوربه محمد ایوب ایوب ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. کتونکو پروګرام دی مقدمه او یقینا نن چې موږ ستاسو لکه مقدمه راوړلې ده نو هغه داسې ده لکه سړی چې په سی ان ډبلیو یا په ټي میک یا د دې په متعلقه ام پی ای او ام ان ای په هغې باقاعده د 302 اف آی آر درج کی ځکه دا پل دی بارانونه زمونږ دپاره رحمت دی خو چونکې د په شکال بارانونه دلته په ندو خوړونو او نالو کې سیلابونه راشي نو بعض اوقات هغه دومره زحمت جوړ کړي چې مستقل دردسر شي لکه څنګه چې د دوړیال او دغه د پل چې د تحصیلي کاټلنګ او تحصیلي تغبایه رابطه مکمل کټ کړې ده دا باونډري ده د خوا لونخوړ دی لونخوړ یونین کونسل دی او د خوا ډیری یونین کونسل دی د دې بالکل هغه رابطه کټ شوې د پیدل تلو لپاره د موټر سایکل تلو لپاره خلکو خپل مدد آپ تحت دلته لرګي خي او د هغې د پاسه ډګي خي لکه پولیس رات په دې باندې لکه کسی به وخت په دې کې یو حادثه هم کیدی شي د چا قیمتي ځان ضایع کیدی شي نو چېرته مزه لیبر نیوز سره اوسئ موږ سره اوسئ او د دې مقدمې په اړه باندې خپل خیالات او زموږ دا خیالات دا تاسو کمپیر کې چې کم به صحیح او کم به غلط راځئ موږ سره. نن که تاسو ګورئ دا پول چې پرېوتی دی نو دا د کاټلنګ څه چې د مردان سره هم په دې باندې رابطه ده او دې په تخبې سره هم رابطه ده او داسې کلي دي ورته لکه دوړیال کلي ډېره لویه آبادي ده ایثار کلي ډېره لویه آبادي ده او په دې باندې د خلکو د پټو امدورپ یوازې نه دی په دې غټ غټ ګاډي ځي د دې کلپاڼۍ نه په دې باندې شګې باجرې راځي خلک په کورونه آبادي څه کوي خو نن چې دا پول پرېوتی دی نو خلک وګورئ تاسو په سال باندې ځي موټر سایکل والا چې ځي نو د مرګ زانګو ده څه وخت د پرېوتی شي او څه وخت هم د چا د هلاکت خبر راتلی شي نو په رڼا ورځ باندې موږ نن حکومت ته هم ویو ډي سي مردان ته هم ویو چې مهرباني وکړئ او دا یو داسې لار ده چې دا چلنده لار ده د زمیندارو ده د مسافرو ده د مردان ته د تلو ده او دا شان تخبې ته د تلو ده که دا لار دغه شانته پرته دا موږ خلکو خو نه روانه کړې دا خو خوړ راغلی او داسې پول دی چې سایډ یې ترې وړی دی د هغې په وجه باندې ټوله علاقه دغه شانتې همدورب پې نشته دی او رابطې کټ دي نو مهرباني دي وکړي اهلکاران د حکومت وزیران ممبران او ډي سي مردان ته خاص کر اپیل دی چې دا ایمرجنسي فند کې جوړ کړي زموږ د خلکو سره ښېګړه وکړي. 2 هفتې وشوې دا پل غورځېدلی دی ډېر د افسوس مقام دی نن موږ به چې یو ګاډی په 200 روپۍ لونخوړ ته به زموږ سره ته نن زموږ سره په 1000 هم نه ځي وجه دا ده چې کله پټیل را تاویږي او کله په هغه شیرو باندې را تاویږي او موږ ته ډېر زیات مشکلات دي سکولونه کولو شوي دي د ماشومانو تعلیم خراب شو زنانو ته تکلیف دی نور ډېرې زیاتې مسلې دي ملګرو نه ما اورېدلی چې علي محمد خان د دې علاقې ام ان ای هغه راغلی او د دې پول معاینه کړی او دا پول یې لیدلی خو تر نن تاریخه پورې ټس سے مس نه یوه اس کاله کې د علي محمد صاحب دا دویم ټینیور دی چې ام ان ای شو خو که موږ ګورو یقینا څه میګا پراجکټ نشته نه سکول شته نه هسپتال شته نه روډ شته نه بل څه سهولت شته ډېر د افسوس مقام دی دا دومره ګڼه ولاړه د څه له راغونډ شوي دي دا خلک نن په ژړا دي نن په افسوس کې دي نن دومره څوک نشته چې د دوی خواله راشي او د دوی دا فریاد واوري دا اواز درته در کوم دیزي ته راشه د خلکو د کړمنې ته وګوره او د اجل دې پول ته وګوره چې د خلکو سره په دې باندې څه کېږي یقینا که په دې باندې سبا یو قیمتي انسان هغه لاندې پرېوځي او هغه ته زیا ورسي بیا که دا پول تاسو موږ له د سرو زرو جوړ کړئ بیا پې موږ څه کوو خو کم از کم موږ دا درخواست کوو چې دا پول په هنګامي بنیادونو باندې تاسو جوړ کړئ حکومت ته چې زمونږ د اختر نه مخکې دا پول پرېوتی دی په دغه سیلاب کې او دې له وفاقي وزیر زمونږ علي محمد خان راغلی دی په 2مه ورځ باندې نو زه هغه ته خواست کوم چې دا تا که د خپل جیب هم کوو نو 1,00,000 2 روپۍ انشاءالله ستا ته هېڅ هم نه ځکه چې تاسو هم د دې خاورې بچی د دې علاقې خلک یې د دې بل ځګي نه او د علاقې خلک یې تاسو له درځي خلک غم خادی له او ستاسو دلته ځمکې دي پټي دي نو تاسو ته زه دا خواست کوم چې انشاءالله که تاسو چاته وینا کړي یا ډي سي ته یا بل یو کس ته
نو زه یم چې هغه ته وباسئ د عمل نه ځکه چې موږ ته ډېر غټ تکلیف دی که دغه ډي سي اي سي یادوئ نو هغه زموږ د عوامه مولتلی شي ځکه چې تاسو له موږ ووټ درکړی په ووټ په ذریعه تاسو موږ دغه ځای ته رسول د دې دپاره چې نن سبا افت راشي دغه راشي زموږ علاقې ته تکلیف وي نو چې تاسو موږ له دا مسله نشئ حل کولی زه بیا جمشید به هغه ته هم خواست کوم چې تاسو په خپل پوري طور که دی نه کوي نو چې جمشید به تاسو راشئ نو ان شاء الله تاسو به د ده په دغه باندې خپل کار وکړئ که دی د ده نه پاتې شوه مونږ د مریض د هېڅ پته نه لګي د شپه شي ورځ شي نو ډېر غټ تکلیف وي نو دا پل پرېوتی دی دې ته موږ ډېر زیات تکلیف دی سکولونه کولو شوي دي او زموږ سکولونه کولو شوي ته سبق هم خرابېږي او موږ ته حکومت ته زر تر زره دا جوړ کړي دا پل چې زمونږ کله د باران غورځولی دی نو د هغه ورځې نه زمونږ د علاقې د خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي دا یو ناګهاني آفت ورغی دا پل یې ویوړو په دې باندې تقریبا د مردان ډیر زیات ټریفیک دی د تحصیل کاټلنګ او د تحصیل تخبای رابطه پل ده د دې د کټ کېدو سره زمونږ عوامو ته ډیر زیات مشکلات دي که زمیندار دي که نوکر پیشه دي که هر قسم د طبقې سره تعلق ساتي ټولو ته ډیر زیات مشکلات دي نو زما جمشید مومن صاحب ته علي محمد صاحب ته چې دا یو زمونږ ایم پی ای دی او یو زمونږ متعلقه وزیر دی وفاقي وزیر دی زه هغه ته ریکویسټ کوم چې مهرباني دې وکړي او په دې باندې کار شروع کړي چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی دا مقدمه مونږ تاسو وړاندې کېښوده کله چې ریاست خپل ذمہداري پرېږدي د ادارې اهلکار ودشي نو دا قسمه حالات خلکو ته پیښ شي دا قسمه ستونزې خلکو ته مخې ته راشي حالانکه دلته ډیپټي کمشنر دی چې هغه د ډسټرکټ مردان د ضلع مردان پوره اتارټي ده د هغه سره پوره اختیارات دي د هغه سره پوره فند دی او دغه شان ډیزاستر منیجمنټ چې کوم دی هغې د لپاره باقاعده ایمرجنسي فند موجود دي کوم چې د سیلابونو د بارانونو د زلزلو په شکل کې هغې پوری طور هغه اقدامات کوي کوم چې عوامو ته ستونزې پیښي دی وایي چې علي محمد خان وفاقي وزیر مملکت دلته راغلی د دې پل معاینه کړې نو علي محمد صاحب تاسو چې رالی او معاینه مو کړه نو تاسو بیا لاړ څنګه چې دلته کار شروع نه شو په کار دی چې تاسو دا حالات وکتل دا ستاسو حلقه ده دلته تاسو وډ غوښتې د دې روډ اهمیت چې تا ته څومره معلوم دی دومره بار خلکو ته نه دی معلوم نو په کار دی چې تاسو د دې پل پوری طور د جوړېدو اعلان کړی ټیمه تغبایه دا ټیمه تغبایه هم ذمہداري جوړیږي په کروڑونو روپیا فند هغې سره به هر کال چې ګورو نو دونه کروڑه بجټ منظور شو دونه کروڑه بجټ منظور شو هیڅ شی نه دی دا پل که تاسو دړه وکړه نو دا 200 لک روپۍ دی او زما خیال دی چې دا جمشید مومن د جیبم کولی شي ممتاز مومن د جیبم کولی شي کاغه نه کوي دا خلکو بډې راخکلي دي او هغې به په چانده کوي خو تاسو به په کم سترګو بیا راځئ دې خلکو ته به ودرېږئ دې خلکو ته به ووټ ته ودرېږئ تاسو خو دې په سر سیاست کوئ که نه نو راشئ که نه دا مقدمه مونږ علي محمد تږدو دا مقدمه مونږ جمشید مومن تږدو دا مقدمه مونږ ډي سي مردان تږدو دا مقدمه مونږ ټیمه تغبایه تږدو ټیمه کاټلنګ که پکې سرول کېږي نو هغې سره هم شریکو چې خپل تعاون پکې وکړي که نور پکې څه کولی شي او که نه پنډ نو چاته خو دې ووایي که نه ډي سي ته خو دې ووایي که نه ملک شوکت دا باونډري ده هغه ته م اپیل کوم چونکې دا دغه حلقه نه ده دی خوا جمشید مومن دی خو ملک شوکت هم یو ښه کردار دی په دې سیمه کې او کار کوي او وایي غواړم چې وکړم نو هغې ته م اپیل کوو چې دې خلکو دا ستونزې دا حل کړي ځکه چې سکولونه کولاو شو او د دې رابطه یو بل سره کټ ته تقریبا 10 کیلومتر چې د دې نه علاوه دا پل چې نه استعمالین 10 کیلومتر به ته راتاوېږي نو کاټلنګ ته به راځي دغه شان کاټلنګ والا به بیا تغبایه کا انټر کېږي نو ډیره مننه مونږ ستاسو مخکې دا مقدمه کېښوده قربان محمد ایوب به اجازه ورکړي چېرته چې ښاد او آباد اوسئ د لوی دا پامه